ټول پوهېږي کلو کې اوسېږئ ښار کې اوسېږئ خپلو کې م څه لانجه راله چې لانجه دې راله تا منډه کړه او تاڼې ته راپورټ دی بل سړي منډه کړه تاڼې ته او راپورټ دی قرآن مو ویلی دی شیخانم یی منځګزارم یی نیکانم یی اجیانم د قرآن په موجودګۍ کې چې تا راپورټ په تاڼه کې د پیرنګي قانون ته وکړه نو هم بم ستا سر سره د مرګ نه رستو دا معامله کې مونږ داسې کړي چې وان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول خدای رسول ته دا به ماډو چرته ویلی نه چې راځه چې په شریعت فیصله په شریعت فیصله اله کې چې وړاندې دی مولا نه تپوس کړي چې ګټم که بیلم کوي ګټې نو بیا خو شریعت کې او کوي چې بایلم ما یو داسې چل یو سړي سره کړ 15 جرب ځمکو تنازع وه راغی وی جی جج راته وایي چې په شریعت فیصله وکړه څنګه چلو که مال ته ما ته بیان تیر کړ چې بیان یې تیر کو د بیلله مال ولې اوس څه کوې وی که ګټم خو شریعت ور سره کوم کې نه کو مال بالکل ګټې ویل تا به خپل وکیل کم مال کمې کنه بس زه وکیل کړم او شریعت چې جج ما ته راولېږلو ګړز مې ولا ورکو بیل ودا داسې ټوپونه خو یې ونه وال کنه جج ته وی ما ته ده ویلي چې ته ګټې ما ځکه دا زمونږ ایمان او دا ګیره په ایمان درته یم چې د دې نامه نه ښکته پورې وه دا زمونږ حال وایه دا قوم به د قیامت په ورځ خو څه کوي قبر کې به سر سره دا معامله کی قبر سردار کونینو فرمایل چې دا خوله پامبورونو شلیدا او جوړېدا تاسو و یا رسول الله دا هغه سړی دی چې په دې خوله به د په دنیا کې دوه جنګول د خیر خبره د په دنیا کې چرې نه وه کړې سوا د شر او د فساد د خبره کار شیطانت نو د خپلو خولو ته وګورئ چې زمونږ خولې د سهار نه تر ماښامه پورې څه کوي زمونږ د خولو به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مرګ نه وروسته په قبر کې دا حال دا ښځې او سړي چې په تنور کې لمبو پاس وړه او راوړه و یا رسول الله دا هغه سړي دي چې خپلې ښځې وي او پردو ښځو پسې به ګرځېده او دا هغه ښځې دي چې خپل مړونه وو او پردو سړو پسې به ګرځېدي نو دا ښځې او سړي چې مړه شي تر قیامته پورې به د هغوی قبر د اور تنور وي اندازه وکئ د پاکستان ښځې مو ګورئ او سړي مو بیا پرده باغ وګورئ د شی باغ سړو پکې ټالونه اچولي او ښځې زنګۍ را زنګۍ شرمېدل سړو پکې ټالونه اچولي هر مازدیګر لاړ شئ لږه تماشه وکړه بار ورته دا لونډان ولاړي او دننه لونډې په ټالونو کې زانګي ورشئ که دا د چا ښځې دي د چا لونه دي د معززینو مونږ خو معزز ونه پېژنو مونږ خو معزز یو نه او بیا ملا خو بالکل معزز نه دی ملا د دیندارو په نظر کې سپک دی نو د بې دینو نه به څه ګیله کوي